رب زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. صدق الله مولانا العظيم. محترم ناظرین او اوریدونکو، مسله دا ده چې دا پلیتونه پاکواله دا به څنګه حاصلېږي. نو هر قسمه پلیتی چې وي د هغې نه طهارت حاصلول، پاکی حاصلول دا واجب دي. مونځ دپاره، مونځ کوونکي دپاره دا خبره لازمي ده چې د خپله کپڑا، خپل بدن او کوم ځای کې چې دی مونځ کوي هغه ځای به د پلیتۍ نه پاک ساتي. طهارت البدن، طهارت الثوب، طهارت المکان. اوس دا پلیتي پاکېدی په څه باندې شي؟ پلیتي او په څه باندې پاکېږي؟ نو پلیتۍ پاکېدو دپاره خو بنیادي شی اوبه دي. الله پاک اسمان نوبه نازلې کړي، وانزلنا من الماء ماء طهورا. مونږ د اسمان نوبه نازلې کړي پاکې. دا پاکیم دي او پاکونکیم دي. دا شانتې د دې نه علاوه هر مایع شی، بهیدونکی شی، د مادې درې قسمه دي: ټوس دی، مایع دی او ګیس دی. نو مایع شی، بهیدونکی شی چې هغه مثال سرکه ده یا د ګلاب اوبه دي، نو په دې باندې هم پلیتی پاکېدی شي. کپڑا پلیته شوه، چاردام سړی کوي، لمبا سړی کوي، دا په دې باندې حاصلېدی شي. دې نه علاوه بعض څیزونه داسې دي چې هغه سخت دي، ټوس دي، لکه چاړه، توره. داسې شی که پلیت شي نو په اوبو خو هم نه دې طهارت حاصلېږي. او د دې نه علاوه خاوره کې جوخته جوخته ومګله، شګه باندې جوخته جوخته په شګه ومګله، یا په ځمکه کې داسې یو ځل دا چاړه یا دا تېره شی ووهله او هغې نه ووتو، د پلیتۍ اثر ختم شو، بس دا شی پاک شو. نور کپړه شوه یا مثلا بل څه شی شو، په وینځلو باندې هغه پاکېږي. بیا د پلیتۍ قسمونه دي. پلیتی زمونږ علماء کرامو په دو حصو کې تقسیم کړې ده. یو ته نجاست خفیفه وایي، یو ته نجاست غلیظه وایي. نجاست خفیفه هغه پلیتۍ ته وایي چې د هغې په پلیتوالي باندې د ټولو علماو اتفاق نه وي. بعضې سخته راولي او بعضې کمزور راولي. زمونږ علماء کرام صاحبین، یعنی امام ابو یوسف رحمت الله علیه او امام محمد رحمت الله علیه، هغه وینا کوي چې دا د دې دا پلیتی چې کومه ده، د دې کومو ځناورو غوښه چې خوړلی کېږي دا پاکه ده. امام مالک صاحب رحمت الله علیه هم داسې وایي چې ټول علما وایي چې دا پلیتې دي، هغې ته نجاست ثقیله وایي یا نجاست غلیظه، او چې اتفاق پې نه وي نو هغه ته نجاست خفیفه وایي. نجاست خفیفه څه شی دی؟ کبول ما یوکل لحمه، لکه بولې د هغې ځناورو چې د هغې غوښه خوړلی کېږي. نو جازت الصلاة معه ما لم تبلغ ربع الثوب. که څلورمه حصه د جامې د هغې نه کمه په دې بولو باندې مثال لونده شي نو په هغې باندې مونځ کېږي. او که څلورمه حصه شي یا څلورمه حصې نه زیاته شي نو بیا پرې مونځ نه کېږي. او اوس هغه پلیتي چې هغه نجاست غلیظه ده، سخته پلیتي ده، نو کمې ولي هغه دي وینه، الدم وینه روانه وینه، بهیدونکې وینه چې کومه ده هغه قرآن کریم هم ورته پلیته ویلې ده. او دغه رنګې ورکوټې بولي یا لویې بولي د انسان یا د نورو ځناورو دا والخمر او شراب
چې دا پلیتی په برابر ده یوې روپۍ نو پخوا دا روپۍ ګول وې د چاندۍ او د سونې نه به جوړېدې هغې ته به دینار او درهم ویلې روپۍ څومره وه موږ ته مشران هغوی به داسې وینا کوله دا لاس به یې راته داسې ونیو او ویې به لاس تلی نه یې داسې به یې ګوته راکړه داسې دا دومره دا غټه روپۍ وه نو که دومره پلیتي جامې ته ورسېږي نو بیا جامه یا ځای پلیت دی په هغې باندې مونځ نه کېږي او که د دې نه کمه وي نو هغې سره بیا مونځ جایز دی دا هغه پلیتیانې دي چې هغې ته نجاست خفیفه یا نجاست غلیظه وایي او د هغې حکم چې که سپکه پلیتي د څلورم حصې د جامې نه کم هم وي نو مونځ ورسره کېږي او سخته پلیتي هغه ده چې روپۍ برابر څنګه چې ما تاسو ته اندازه وښوده که دومره وي نو بیا پې جامه پلیته شوه او مونځ ورسره نه کېږي د دې نه علاوه بیا د پلیتۍ یو بل قسم دی چې هغې ته نجاست مرئیه او غیر مرئیه وایي یعنی مرئی هغه چې په نظر باندې راځي او غیر مرئی هغه چې په نظر باندې نه راځي نو اوس د دې د پاکوالي طریقه به څنګه وي نو هغه پلیتي چې په نظر باندې راځي په نظر باندې راځي نو د هغې ازاله چې کومه ده د هغې پاکېدل چې کوم دي فزوال عینها د سترګو د نظر نه پناه کېدل چې کپړه ده مثلا هغه یو ځل دې ووینځله بیا دې ووینځله نچوړي دې که چې د پلیتۍ اثر ختم شو نو پلیتي پاکه شوه کپړه پاکه شوه او که اثر پې وي نو بیا هغه پلیتۍ بعضې اوقاتو کې داسې وي چې د هغې داغ نه ځي که ډېره جوخته لکه بعضې اوقاتو کې دا مارغان د هغې دا پلیتي په دې جامو چې را پروزي د خدای شان دی د هغې رنګ ډېر تیز وي نو که ډېره جوخته یې ووینځي نو نه ځي خو چې درې ځل دې ووینځله په صابون باندې او د هغې لر کېدل سخت وي نو بیا خیر دی که دا خو پاتې شي او هغه چې غیر مرئي وي نو درې ځل ووینځه درې ځل ووینځه نچوړي که بس کپړه پاکه شوه الله یې زموږ کامل ایمان نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین